طارق جمیل یو نوجوان الک راغلیو، ما 2 شپې داغه تقریر واورېدو، په خدای قسم چې ما په زندګۍ کې داسې درد په تقریر کې د چا لیدلی. دا د دنیا د ښځو حسن بنوټي دی، نو زمونږ د ښځو حسن بنوټي. د شپې چې وګورې ته به پری ده، سهار چې وګورې ته به خره ده چېرته سپو سټلې ده، خړ مخ به د خرې د سرمنې په شان نیولې. دی خو وګورئ د جنت د ښځو حسن به فطري وي، فطري. شونډې په رنګ سرې کړي نه، قدرتی به شونډې سرې. سترګې په نرنجو نه، قدرتی به سترګې توي. خال به د څه سردار کونین فرمائی جناب محمد رسول اللہ چې د جنت د حورو خال بال د 2 سترګو په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله تابع خال. نور خستواله به څنګه، نور خستواله به داسي. پیغمبر چې د معراج په شپه جنت ته لاړو، جنت کی ګوري را ګوري پدې کې یو چمک وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې د خدای د نور تجلی وشو. جبرئیل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو، و جنای ته چل دیو کو څوک وې ز پدې جنت کې د امت ل چې کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغی نوکر یما وی دارنا د تشی وشوا، وی دارنا د دی وشوا چې ما دا سردار ولیدو نو مسکی شم، لمه خوشحال شو. نو په مسکی توب زما د غاخونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو زکه پیت ورخطا شوی چې جوړ نور تجلی دا. جبرئیل ورته وی چې محبوبا د نوکر د غاخونو چمکی چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي. دیکھو ګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن دی داغه نخره ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته. او د جنت د خزو چې د چا حسن به فطری وي نو د خوان خبره ده چې د دنیا د خزو نخره ستا ته پورته کې او د جنت حوري بستا نخره پورته کوي. ته د دوی ناز برداری کې او د جنت خزي بستا ناز برداری وي. نو عرض داو چې د دې ډلې کار څه دی چې داستا جمعات تراشی او دلته بسترې ورسري هغه ګټ کې کیدي او ماخام نه پس دوی په گشتو زی نو د یو کور دروازه ټکای نو تو ورته راوځي کېوي هغه وی جی کچھ ساتھی آئے تے تسی خفتن نو مسجد تشریف لے آؤ کچھ دین دیا گلاں استا چکم آکڑخانی دا یا کلنکاری دا کنا آور سرا یا اوکے یا اونکے اچھا جی بس کورتا تینن ہوئی پا دے پوئی ای چی دا اتمام حجتو شو. قرآن کے راضی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ وی ترغی پوری زی او قوم تب عذاب نور قوم چی ترسو پوری میں اغی تا رسول نہیں لے گلے. تاسو خیال رہے اس قوم لب عذاب نور قوم نسم بینا چی ترسو پوری میں دے قوم تا خبر نہیں ور لے گلے. نو دا اتمام حجت شو. استوے چی جیز جماعت تنوم تلے و خبر نوما نو جواب بوشی چی استا کور تا چی ڈالا راغلے وا او دروازہ در توٹا کولا و تا تیویل چی راشد دینی او چو خبری کی گی نو تا جواب سنگا ورکو بیا کور لننا واتے سنگا. تا سو خیال دا
بم ستا بانه ورکش. که یو سړی داسې وي چې بالکل په تاخانه کې پیدا شوی او لوی شوی او دا بار دنیا یا ډولیدلی نه وي، تاسو خیال راغی نو دا خو ناممکنه ده. بار دنیا ته به خامخا راځي او بار دنیا ته چې راشي تخانه نوابه د یونیورسټۍ بنگلې والا ہے جمعات تاډو تلې نه ټي وي دې کتلې د شپه ورځ وی سي آرونه دې کتلې دي. عزیزانو بیا په ټي وي باندې درتا د قران کریم درسونه شي. کتا جمعات نه کتو په ټي وي باندې درتا درس شاود. اب بل خبره ده چې تا دا ویلي دي چې دا بند کړي یاره دا سګيري والا پکې راځي. دام اتمام حجت پتا دلیل ختم شو. تاو کته چې په ټي وي لګیا دی قران بیانېږي نو تا بند ولې کو لک سات خو بده اورېدلې وکړه. دام اتمام حجت شو باندې دی ورکا شو. زه تاسو ته ایمانی وایم چې کدا زه وایم چې ما کور کې ټلویزیون نشتا نو دا خو رښتیا ځکه دي چې نشته. نو زه خلافم ما ته ټي وي او سینما کې څه فرق نه ښکاري، لیکن دا اومي وي دې د پاره چې په ټي وي تاسو ته اتمام حجت شوه. یو پروفیسر هغه ورځ ما باندې یو سوالو ما ته وی چې قران کې راته ثابت کا چې قیامت به څنګه برپا کیږي نو بیا به زه د کمیونسټۍ نه توبه وباسم. قران مال شوی ده. تا دن زمون مسلمانان قسم په خدای دې د شیعه د جواب نه دی، د قادیانی د جواب نه دی، د بریلی د جواب نه دی، د بهاولی د جواب نه دی. کولی شي دا جواب پوزه پاکول نه پويږي دي د قادیانیت جواب کولی شي. قادیانیت خو کنن استعمال کې تاسو بچي او قادیانی شوی نه دا د علماو سره ته دعا کوي. دا د علماو برکتو کې استاد پاکستان ټوله اسمبلی به قادیانی دی. دا د مولانا یوسف بن نوري او د مفتی محمود برکتو چې په پندای کې علما ورته ناستو او مسوده به جوړ کړي او بیا به په اسمبلی کې په باسونه کول کې نستا ټوله اسمبلی به قادیانی شوی دی. قران کې ثابت کړي چې قیامت بکل به ز کمیونسټۍ نه توبه واس ما ټیک شو. قران کې درته خو ویلو مال اکسیډنټ ته چرته لیدل ولجی ابل اورس زمونږ د یونیورسيټي مخه تا یو ډټسن او بس او جنگید نو د ډټسن نام او نشان ختم شو. بالکل نه پکې د سړو پته لګیدا او نه د اوس پنو پته لګیدا. مال د ډټسن او د بس اکسیډنټ کې د ډټسن نام او نشان ختم شو. ویلو مال دا به سمره سمره سيزو نه یو لس منا شل منا بس. ویلو مال ته پروفیسور یو د سشي پروفیسور ویل د ساينس مال دا انور اوس پوګمې څومره لوی دي په دې مې پوي کا. ویل جی زمونږ ساينس دا وای چې داس پوګمې د دې زمکه په اتشل مقدار لویا ده. دا ټولي دنیا زمکه چې دا د سې چې اتشل زمکه کې نو دا یو پوګمې ته جوړي او دغه سید انور د دین هم بیا زیات مال ټیک شو. ویلیا مال د دومره شي اکسیډنټ دی ولیدو نو نام او نشان ورک شو. قران ویلی دی چې قیامت زبر پاکوما نو د نور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي نو د دنیا نام او نشان به ورک شي. ول دا کوم ځای ویلی ما قران ډېر سټډي کړی دا. ما لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه
یسأل ایان یوم القیامه وختنه کی چې یو د قیامت ورځ به کله یسأل ایان یوم القیامه قیامت به ورځ کړي الله وی فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر دندور او د سپوږمۍ اکسیډنٹ به وشي نو به داسې اکسیډنټي چې په دې ټول کائنات کې به لوټه لاندې باندې پاتې نشي یو اټم بم د انګريز جوړ کړي چې په کمل کو غورځيږي پاغه ملک 2 لک کاله بیا فصل نه کیږي نو داس نور سپوږمۍ به د اسمان اټم بمونه شي او ټول کائنات به تباہ شي بس رامنډه کړه زما د تندې سب کو غوګونه اونې وو پوزه پزما قرار کا چې باس زما د پلارم توبه او نن نبز صحیح مسلمانم سحر می کتو دا اجامت لوی مالول ویل ګیره مم پرې او دینه بعد به تبلیغ کې ګرځم